نحوی رحمه الله او عام محدثین په دې حدیث باندې استدلال کوي او وایي چې نه ولا نفقه شته او نه ولا سکنا شته او دا قول د عمر وایي ثابت نه دی او دا کوم علما چې په کان عمر یجعل لها السکن والنفقه عمر رضی الله عنه به دا فیصله کوله چې د دې ښځې دپاره سکنا هم شته او نفقه هم شته نو کتاب الله موږ نه پرېږدو نو الله په خپل کتاب کې فرمایلی دي چې اسکنوهن من حیث سکنتم په صورت طلاق کې وایي چې دا مطلقې ښځې اوسوئ هغه ځای کې چې تاسې اوسیږئ من اسکنوهن من حیث سکنتم یا په بل ځای کې الله دا وی لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه اوس دې کوم دا راځي چې تاسې به د کور نه نو باسئ نو او دغه روایتونو باندې عمر رضی الله عنه استدلال کو زمون فقه حنفیم دا وایي چې د دې لپاره نفقه مشته او د دې لپاره سکنا مشته او دا آیاتونه د هغوی مستدل دي بل هغه آیات باندې هغوی هم استدلال کوي چې وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین سورة بقره ده کنه نو دغه آیات باندې دوی استدلال کړی دی نو دغه آیاتونو د وجنه دوی دا مختلف په بعضی روایتونو کې ګوره دا اسکنوهن سکنا ثابته شوه لا تخرجوهن سکنا ثابته شوله او په دغه آیات کې چې وللمطلقات متاع بالمعروف دغه متاع ثابته شوله دې کې سکنا هم راځي او په دې کې نفقه هم راځي نو زمونږ فقه حنفیم په دې قایله ده چې د دې دپاره سکنا هم شته دی او د دې دپاره نفقه هم شته حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا هشام أنبأنا حسين وإسماعيل ومجالد قال هشام وحدثنا داود يزن عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبي وي فقالت طلقها زوجها البتتا بطلاق مغلظ باني قطعي باني فخاصمته في السكنى والنفقة ندي بي د دې خپل خاون سره مخاصمه وکړله په سکنا او په نفقه کې نو نبی علیہ السلام له چې مخاصمه رااله نو فلم یجعل لها النبي صلی الله علیه وسلم سکنا ولا نفقه نه ولا سکنا وګرځوله نه ولا نفقه وګرځوله وفي حديث داود او په حدیث د داود کې داسې راځي چې و امرني ان ګوره دا حدثنا داود ایزن چې راغلی په دې روایت کې داسې راځي چې ماته امر وکړو ان اعتد فی بیت ابن ام مکتوم چې زه د ابن ام مکتوم په کور کې عدت تیر کم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض اهل العلم چې پاغي کې حسن بصری دی عطاء ابن ابي رباح شعبي دا قول د احمد د اسحاق دی دوی ټول دا وایي چې ليس للمطلقه سكنا ولا نفقه اذا لم يملك زوجها الرجع کله چې مالک بیرته اختیار د رجوع نه لري وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم چاغي عمر دي عبد الله بن مسعود دي چې ان المطلقه ثلاثا لها السكن والنفقه د دې لپاره سکنا مشته او د دې لپاره نفقه مشته دوی دغه روایتونو باندې د قران استدلال کوي اسکنوهن من حيث سكنتم لا تخرجوهن او وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين خود دې آیات په آخر کې داسې راځي چې لعل الله يحدث بعد ذلك امرا نو دغه به ویله
فاطمه بنت قیس چې دغه آیات کې خو الله په خپل وایي چې لعل الله يحدث بعد ذلك او چې طلاق مغلظ نو څه شی به پیدا کی هغه صورت کې خو احداث د رجوع کې دي او په طلاق مغلظ کې خو نو معلومه دا شوله چې دغه آیاتونو کې چې کوم نفقه ذکر ده سکنا ذکر ده دا په هغه طلاق کې ده چې د کوم نه وروسته امید د رجوع او چې امید د رجوع نه نو د هغې دپاره نفقه او د هغې دپاره سکنا نشته دی بعضې علماو داسې ویلي دي چې سکنا وله شته دی او نفقه وله نشته دا قول د امام شافعي رحمه الله هم دی امام شافعي رحمه الله وی منګه ولا سکنا ځکه مقرر کړي چې د الله کتاب کې فرمایلی دي لا تخرجوهن او منګه ولا په نفقه قائل ځکه نه چې دی حدیث نه صراحتا د نفقې نفي راغلی دا وی وقال بعض اهل العلم لها السكن ولا نفقه لها وي دا قول د مالک ابن انس د لیث ابن سعد او د شافعي د امام شافعي وي انما جعلنا لها السكن بكتاب الله چې الله ویلي دي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه نو دا الله په دې قول باندې موږ فیصله کړي داسې الله ویلي دي وإن كن اولات حمل فانفقوا عليهن هغه ښځې چې د چا حملي نو د هغې دپاره خو نفقه شته دی په دې باندې ځکه وایي الله دا ویلي چې اولات الحمل چې دي په هغې باندې به څه کوئ ځکه ستاسې د بچي دغه دي نه حامله دي حتى يزعن حملهن من ولا يخرجن إلا قالوا هو البزاء أن تبزو على أهلها واعتل بأن وإذا أن يأتين بفاحشة مبينة كي دا علماء طول دا وي چې دا هغه صورت دی چې د ښځې کې بزای بزا معنی څه هغه کلام چې هغه کلام قبیحي د خپلو اهل والاو سره بد لسان چلی بد خبره کوي نو داسې تبینه یاتینه بفاحشة مبینة وی نو بیا ایستلی شي د کور نه وعتل او د دې حدیث دا بیان کړی دی چې ځکه دا د کور نه ویستله اگر چې سکنا په دغه خاون باندې حق وا چې ان فاطمه بنت قیس لم يجعل لها النبي صلی الله علیه وسلم السکنا ولی لما كانت تبزو على اهلها ځکه چې دی به بد اخلاقی کوله بزې به کوله د خپل اهل سره لکه په روایت د بخاری کې راځي عایشه بیبي وی كانت فاطمه في مکان وحش هغې وله بله وجه بیان کړې ده چې فاطمه بیبي ځکه د دغه کور نه راله چې دا کور داسې ځای کې و چې وحشن د ویرې والا ځای و فخیفه نو په دې باندې دا ویره وه چې داسې نه چې څوک ورته ضرر ورسوي نو د دې وجې نه دا دغه ځای نه راله رسول الله صلی الله علیه وسلم له اجازه ورکړه ګنې نور کور کې به ماغلته وخت تېروي په کوم کور کې چې دا طلاقه شوې ده دوی دا وایي چې دې کې بزا وه نو ځکه هغوی د کور نه ویستله امام شافعي وی ولا نفقه لها لحديث رسول الله صلی الله علیه وسلم في قصه حديث فاطمه نفقه ولا نشته عمل کو په حدیث سکنا ولا شته ځکه عمل کو په آیات باب ما جاء لا طلاق قبل النکاح په دې خبره باندې اتفاق دی چې طلاق قبل النکاح چې دی دا صحیح نه دی قبل النکاح نکاح دې نه تړلی او ته طلاق ورکې اوس که دا طلاق تا معلق که د څه پورې دې کې به اختلاف راشي د مختلفو فقهاو او علماو معلق طلاق دی ورکه چې که ما دا د چواګوجورې ښځه په نکاح واخیستله په ما دې طلاقی یا د چا خاص نوم دی واغسته چې که ما دا زینبه په نکاح واخیستله دا دې په ما طلاقی اوس نکاح دې نه ده کړې بل څه دې نه دي کړي دا طلاق که ته زینبه په نکاح والې طلاقیږي که نه طلاقیږي په دې باب کې
د فقهاو سرای دا د حدیث نه څه معلومیږي هغه دې باب کې ذکر کوي. لا طلاق قبل النکاح کې حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې وی وللعلماء فيها مذاهب، فقهاو پکې مذهبونه دي. جمهور علما ټول دا وی بعدم الوقوع چې د نکاح نه مخکې هر قسم ته ښځې له طلاق ورکړل، کاغه طلاق معلق کاغه طلاق غیر معلق دا طلاق نه واقع کیږي. پردی لور ته وی انت طالقون انت طالقون انت طالقون چې شي طلاق شو ستا خو نکاح نشته دی، نو دا قبل نکاح دا طلاق ستا نه واقع کیږي، محل د طلاق نه دی. دا جمهور علما وی. او امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې دا طلاق ستا هر رقم ته تعلیق تا وکړو نو دا طلاق ستا واقع کیږي. او بعض فقهاو لکه امام مالک رحمه الله او بعض سفیان ثوری دوی پکې تفصیل کړي دی، هغه تفصیل به وروسته راشي. نو بعض علماو تفصیل کړي دی. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الاحول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر لابن ادم فيما لا يملك. مالک نه دی او ته نظرونه ږدي چې دا شی ما نظر ک د پردې مال نظر کې دا نظر ستا انعقاد د سره صحیح نه دی چې د پردې مال دې نظر ک چې دغه سړی غویا دی ولیدو ویل که زما په امتحان کې اول نمبر رالم د دې سړی غویا بالالو نو دغه سړی غویا ستا دی چې دا نظر ستا انعقاد صحیح نه دی. ولا عتق له فيما لا يملك، داسې غلام دې نشته د پردې غلام وې که زه داسې رالمه او کار مې وشو سعودي ته منظور شم دا غلام آزادومه د پردې غلام یاد کې. ولا طلاق له فيما لا يملك، او طلاق نه واقع کیږي د په هغه صورت کې چې دا لا د نکاح نه ده شوی، دای مالک نه دی د بوزعي په نکاح سره ملکی بوزعي راځي نو ته ملک د بوزعي نه لري او ته طلاق چې دا په ما باندې طلاق ده، نو دا طلاق صحیح نه دی. وفي الباب پدې باب کې ګڼ روایتونه دي. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو احسن شيء روي في هذا الباب وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. امام ترمذی وی دا حدیث حسن صحیح دی بالکل، او په دې باب کې دا احسن ما فی الباب دی، احسن شیء روی فی هذا الباب، او دا قول د جمهور علماء دی د اصحاب نبی علیہ السلام او د نورنا چې دا لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې لا طلاق له فيما لا يملك لا طلاق له قبل النکاح. دا مسلک روایت راغلی د علی بن ابي طالب نه، ابن عباس نه، جابر بن عبد الله نه، سعید بن مسیب، حسن، سعید بن جبیر، علی بن حسین، شریح، جابر بن زید وغير واحد من فقهاء التابعین. امام خطابی رحمه الله په شرح د ابو داود معالم السنن کې وی واسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره. وی دی حدیث باندې اسعد هغه کس دی چې چای په ظاهر قول کړی دی چې بس نو واقع کیږي طلاق، او دی ټولو کې نظر نشته دی فيما لا يملك. ظاهرا چې کومه مسله معلومه ده عمدغه چې څوک په دې عمل کوي و اجراه على عمومه نو دا اسعد الناس دی. او داغه چا د پاره چې څوک فرقونه کوي فرق بین حال و حال نو دا هغه خلکو د پاره هیڅ قسم ته حجت نشته دی، بلکې دی حدیث په عموم باندې چې څوک قول کوي. اوس د ښځه نشته دی ته وایې که باړهواله ښځه مې په نکاح کړه په ما دې طلاق کوي، نو که تا باړهواله ښځه په نکاح واخیستله تا باندې نه طلاقېږي، ځکه تا چې کوم وخت کې طلاق او تعلیق کوه هغه وخت کې دا ښځه ستا په نکاح کې نه وه. احناف په وقوع باندې قائل دي مطلقاً،
هغوی وایي ښځه طلاقېږي که تا ویله چې دا ښځه مې په نکاح واخیسته په ما طلاقه ده اوس چې دې واخیستله دا ښځه په تا باندې طلاقېږي وایي او هغوی وایي دا حدیث چې دی دا محمول دی په تنجیز باندې وایي محمول دی تنجیز څه ته وایي سمدس نافظې خو نه ګڼه سمدس نافظېدلو باندې دی سمدس خو طلاقه نه ده ځکه محل د چا نه دی د طلاق خو چې کله دې په نکاح واغسته بیا خو محل د طلاق شو بیا دا طلاق ورته بیا راجع شو دا اوس چې دې ورکړي او جمهور وایي چې نه دا طلاق چې اوس طلاق محل نه دی بس طلاق ختم شو که نه دا پاتې نه شو نو دوی وایي چې دا محمول دی په تنجیز باندې او اوس کومه ښځه چې تا داسې ویلي چې دا ما واخیسته نو زه ښځه که مې وکړه په ما طلاقه نو دا ما هغوی وایي کلما طلاق دې ورکړل چې که ما کله مو ښځه په نکاح واخیسته په ما طلاقه ده احناف وایي چې بس کله دې ښځه په نکاح واخیسته په طلاقېږي به ته ښځه اوس ته بیخي نکاح کولی نه شي وبه يقول الشافعي امام شافعي رحمه الله مداوي چې مطلق دلته طلاق ملاق چې نکاح دې نه واقع کېږي هر قسم ته چی وروي عن ابن مسعود وسپکې دا رایګانې مختلف راخلي د ابن مسعود رضی الله عنه نه روایت راغلی دی انه قال چې ابن مسعود وایي فی المنصوبه ویل کېږي معینه یوه معینه ښځه دې په نکاح واخیستله او ودې ویله چې دا د پلاني لور که ما په نکاح واخیستله نو په ما طلاقه دا اوس تا کومه یوه ښځه یاده کړله معینه د جنۍ نوم دې واخیسته که د اسما په ما په نکاح واخیستله نو دا په ما طلاقه ده دلته منصوبه په صاد سره راغلی ده په بعضې نسخو کې منصوبه په سین سره دا سین سره چې ده دا بیا اولا ده چې منصوبه ښځه واخیسته چې اپریدی مې په نکاح واخیستله نورستانۍ مې په نکاح واخیستله وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا شدوي ويلدي إذا وقت نزل کله چې تعین وکړو نو نزل وقع الطلاق دې ټولو دا ویلي چې تعین دې وکړو نو طلاق واقع شو که نه بیا خو هغه دغه وخت کې خو نه نافظېږي نه طلاق واقع کېږي خو چې وروسته دې په نکاح واخیسته بیا طلاق شو په دې مسله خو پوه شوې که نه تا ویله که ما پارسې وانه ښځه په نکاح وکړله په ما طلاقه نو اوس خو طلاق نه ده کړې خو چې پارسي وانه دې څنګه وکړه په تا طلاقه شوله وهو قول سفیان الثوري ومالک ابن انس چې اذا سمى امرأة بعینها کله چې نوم واخلي د یوې ښځې بعینها چې دا سلما مې په نکاح واخیسته په ما طلاقه او وقتا یا وقت تعین وکي د یو وخت چې که ما په روژه کې ښځه په نکاح وکړله نو ما باندې به طلاق کوي که ما په دې میاشت کې ښځه په نکاح واخیسته په ما به طلاق کوي دا تا تعین د چا وکړه د وخت او قال یا داسې ویله ان تزوجت من کورة کذا که ما ښځه په نکاح واخیستله من کورة کذا کوره ویلې کېږي محلې ته ناحیې ته قریې ته هر یو ته ویلی شي من کورتن د کوڅې پلانۍ نه یا داسې ووایه د کلي پلانۍ نه د پلاني کلي مې واخیسته د نورستان د کلي کذا من کورت کذا فإنه نو دا کوي وویله چې دا په ما طلاقه نو فإنه ان تزوج فإنها تطلقو دا ښځه په دې طلاقېږي وایي دا قول د سفیان ثوري دی و اما ابن المبارکی کم چې عبد الله ابن مبارک دی نو فشدد فی هذا الباب هغه تشدید کړی دی په دې باب کې سختوالی کړی دی وقال او دا ویلی دی ان فعلا لا اقول هي حرامون
چې کدی سړی داسې ویله چې ما په نکاح باندې اسما واغستله او یا ما که په نکاح باندې پارسیوانه واغستله یا که په نکاح باندې ما د څوکنو جنۍ واغستله نو فهي طالقون او بیا په نکاح باندې هم دقه واخیستله نو عبد الله بن مبارک وی لا اقول وقع الطلاق زه دا نه ویم چې طلاق واقع کیږي وصارت حراما علیه او په ده باندې دا ښځه حرامه ګرځي دې باندې زه قول نه کوم نو اوس عبد الله بن مبارک تشدید کړی دی که تسهیل یې کړی دی نو دا قول د عبد الله بن مبارک چې دا کم ویلی دی امام ترمذی چې فشدد فی هذا الباب تشدید کړی دی هغه دې قول سره نه دی هغه د قول وروسته روان راغلی دی د ذکر کړی دی وذکر عن عبد الله بن المبارک سره دا تشدید نسبت دغه قول ته ولکه هغه وروستني قول ته نه دی قول ته چې کوم یې دلته را نقل کړی دی وقال احمد ان تزوج لا امره ان يفارق امراته خزه یاد کړی دا معینه خو کبه ماغه په نکاح واخیستل زه نه ویم چې دا په تا طلاقیږي او تا نه دی جدا شي وقال اسحاق ابن راهويه وی انا اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود انا اجیز فی المنصوبه زدا طلاق نافذو ما په منصوبه کې منصوبه معنا معینه خزری کړی دا د ابن مسعود د حدیث د وجنه چې انها تطلق عبد الله بن مسعود ویلو اسحاق ابن راهويه وی دغه حدیث د وجنه ز په منصوبه خزه کې طلاق نافذو ما خو که یو سړی و ان تزوجها وی بیم دون زویم چې طلاقیږي خو ان تزوجها که د په نکاح واخیستله نو زه نه ویم چې خامخا ور باندې حرامیږي ښه طریقه دا ده چې وایي نخلي احتیاط دی کړي خو که چا په نکاح سره واخیستله او د ویلې وه چې دا ښځه به په نکاح نه علم او وایغستله نو اسحاق ابن راهویه وایي زه نه ویم چې حرامه شوله ور باندې خو احتیاط په دې کې دی چې وایي نخلي ووسع اسحاق فی غیر المنصوبه دغه رنګه وسعت راوستې د اسحاقم په غیر منصوبه کې چې غیر منصوبه ښځه چې ویل چې معلومه کړې دی نه ده خو ویلي دي چې بس که ښځه مې وکړه طلاق هغه کې ته نه طلاقېږي هغې کې هغه هم ویلي دي خو صرف په منصوبه کې دا ویلي دي وذکر عن عبد الله بن المبارک هغه تشدید قول یې دا دی چې انه سئل عن رجل حلف بالطلاق او داسې ویله چې انه لا يتزوج دا به په نکاح باندې ښځه نه کوي ثم بدا له بیا دته دا ظاهره شوله چې نه مړه ښځه کومه هل له رخصه اوس دا ښځه کولی شي که پرې طلاقیږي وی په هل له رخصه بان یاخذ بقول الفقهاء د دې لپاره رخصت شته دی چې وی چې لاړ شي او هغه مدارسو له چې کومو مدارسو کې هغې فقها په دې قایل دي چې دا نکاح نه کیږي بالکل جایز ده او دا طلاق د ده چې ویلي دي که ما ښځه په نکاح واخیسته په ما طلاقه ده نورستانۍ مې واخیسته طلاقه ده پارسیوانه مې واخیسته طلاقه ده اوس پارسیوان اخلي او هغه مدرسې له لاړه او هغه ورته ووایي چې دا نه طلاقېږي په تا باندې وکړه نو اوس د ده سړي عقیده خو مخکې دا نه وه دا سړی خو حنفي وویله چې په دې موضوع کې ښځه طلاقېږي اوس دا عمل کولی شي په دغه قول د دې نورو فقهاو باندې بعینه هغه زموږ د طلاق مسله ده چې درې طلاقو کې د هغه دا مسلک دی چې واقع کېږي هره خبره کې هغه حنفي دی ښځه یې طلاق کړله او راغې او دلته یو اهل حدیث مولاله چې مزه خو ما لپاره اوس جایز کا نو د ده دپاره دا ښځه د ده په فتوا باندې جایز کېدی شي وی عبد الله بن مبارک رحمه الله ورته ویل چې دنه دا پوښتنه وشوه چې د ده دپاره دا جایزه ده یاخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا عبد الله بن مبارک ویل ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتل بهذه المساله کدا دا قول حق غړي مخکې د دې نه چې دا مبتلا شي په دې مسله